دا تقوا چې د معززو دی کې نن سبا داسې دور راغلی دی چې هر چا ته یو څه ازادي راغلی ده که د علماو د کتاب خبره ورته کوې نو هغه اکثر وایي دا به ضعیف وي دا به کمزوري حتی کې څه زړور داسې هم شته چې حدیث ورته پیش کیم دی ګمان کوي چې دا چېرته منګړت نه وي ضعیف نه وي دا نه وي شوبې خلکو ته ډېرې پېښې شوي دي دا بې اعتمادي هم ډېر لوی مرض دی او د امت کې راپېښ شوی دی خو زه د قرآن کریم څه نصوص مې درته راغونډ کړي دي تاسو د تقوا او د پرهیزګارۍ او د خشیت من الله چې دا څومره ثمرې او ګټې لري 12 غټې ثمرې چې دي د قرآن کریم په حواله دا په تقوا کې پرتې دي اولینه فایده اولا خو تقوا چې دا 3 مراتب لري اوله مرتبه د تقوا چې دا وقایت النفس عن الکفر ځان ساتل د کفر نه دي دې ته تقوى العوام وایي دا خو د ټولو مسلمانان په دې متقیانو تقوا باندې متقیان دي او الحمدلله د کفر نه خلاص دي دویمه تقوا چې دا هغه وقایت النفس عن المعاصي ساتل د ځان دی د غټو ګناهونو نه او دارنګه امتثال په فرایضو باندې شو دا تقوا د خواصو ده دریمه تقوا چې دا وقایت النفس عما سوى الله ځان ساتل دي د کل ما سوى الله نه د ما لا یعنی نه خبرې چې کوي ګپ شپ نه لګوي چې کوم شي کې د دنیا او د آخرت ګټه نه وي هغې کې شغل نه کوي نو دا وقایت النفس عما سوى الله دا تقوا د اخص الخواصو ده د اولیاو ده د خاصو علماو به وي او د انبیا علیهم السلام تقوا ده لکه احادیثو کې راځي چې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم به ټولې سمت کو یعنې همیشه به چپو او تکلم به یې په مالا یعنې کې نه کو چې کوم به مقصود نه و نه به غږېده که مقصود به بیا به هغې کې پوره تفصیلي خبره کوله یعنې نه به غږېده زمونږ د طالبان وروڼه بیا اگر که د جهاد صف کې یو څه ازادي شریعت هم دوی ته ورکړې ده ولې زړه تنګ شي خامخا به څه کوي خو بیا هم لږ تفکر مراقبه تصوف طریقت هغې طرف ته باید زمونږ استاسو ذهنونه متوجه وي او دومره ازادي هم نه وي په کار دا په بړق بړق خنداګانې په مجلس کې په بالښتونو ویشتل او دا شانته چې دی دا د عوامو کارونه دي د طالب سره دا خوند نه کوي داسې نه بعضې طالبان دا فکر کوي چې یاره شپږ شپې مې کتاب کتلی یم د جهاد ته تللی ما اوس ما ته چوټي میلاو ده نو جمعې په شپه به زه دا کار کوم نو جمعې شپه خو د عبادت وه د بالغ د ویشتو خو نه وه او نه دا د ګپ شپ وه او نه دا د یو میلې وه او نه د هغه ولایتونو په اړخ باندې دا د تمبل او د دې څیزونو وه بلکې دا د خدای د عبادت هغه شپه وه چې سړی په هغې باندې تېره کړي نو یو د عوامو تاسو زمونږ خو فرق دی دغه د ایمان والا د اوله مرتبه چې وقایت د نفس د کفر نه دا خو هغه هم پې متقین دي موږ هم متقین اوس موږ هغوی باید فرق ولرو وقایت د نفس د معاصیو نه کل محرماتو نه ځان وساتو او کل اوامر په ځای راوړو نو دا د خواصو هغه تقوا شوه او دریمه تقوا وقایت د نفس عما سوى الله چې کم د خدای نه سوا دي هغې نه ځان وساتو د دین خبره نه هغه ونه کړو مجلس د خیر نه وي هغې کې کینلو او هر قدم قدم د خدای د رضا دپاره موږ اوچت کړو د دغې تقوا دپاره بیا ثمرې قرآن کریم ذکر کړي دي اولینه ثمره دا ده چې المدح والثنا چې تقوا درکې راله نو مدح او ثنا به خدای تعالی د خلکو په دې ژبو باندې واچوي بیا به خلک ستا تعریف کوي که تا کې تقوا راله خلک به دې تعریف کوي چې دا ښه سړی دی دا بزرګ دی د دعا قبلیږي ما ته دعا وکړه دا مطالبې به تا نه کېږي وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور که تاسو صبر کوئ په صفوفو د جهاد کې په مشقاتو باندې وتتقوا او تقوا کوئ د خدای نه یریږئ نو دا د عزم الامور نه دي د محکم الامور نه دي او د دې عزم الامور والا انبیاو واتو انبیاو واقعه په درشتمه سفاره کې اله العالمین بیانوي د هغې نه چوړ دا دی چې وترکنا علیه فی الاخرین د دې انبیا چې عزم الامور خاوندان دي ترکنا علیه فی الاخرین د ترکنا علیه فی الاخرین معنا څه ده ترکنا ثناء حسنا فی لسان الباقیین مونږه د رستو خلکو په ژبو کې د دې صفتونه واچول او دا غټ نعمت پې وړوکی نه وي ګورې که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا امام مخکې تلي دي او دا 1200 کالو پورې څومره خلکو به دوی ته دعا کړې وي خدای درجې بلند دي
خدای دا هغه چې کوم خدمت یې کړی د هغې نه سوا دا خلک چې د خپل اعمالو ثواب وربخي. ته به دنیا نه لاړ شي، ته به شهید شي، خو د خلکو په ژبو به خدای تعالی ستا صفت واچوي. بالخصوص ته به یادېږي، هر مجلس کې به تا ته دعایي، تا پسې به فاتحه لوستل کېږي، تا پسې نو هلته په قبر کې به ستا مقام نور اوچتېږي. نو هلته ربي کریم فرمایي انا کذلک نجزي المحسنین، دا چې مونږه د انبیاو صفت د خلکو په ژبو کېښوده دا د انبیاو خصوصیت نه دی. انا کذلک نجزي المحسنین، دغسې نیکه بدله موږ محسنینو ته م ورکوو چې هغوی د دنیا نه لاړ شي نو د باقي خلکو په ژبو موږ د هغوی صفتونه واچوو، د هغوی تعریف کوي، د هغوی مناقب بیانوي، کرامات بیانوي، د هغوی حال بیانوي. دویم صفت هغه د تقوا دا د الحفظ والحراسة من الاعداء، چې کم سړي کې تقوا راله دا خدای دشمن نه بچ کوي. په سختو صحنو کې به ګیر شي، خدای به ګیرېږي نه ورکوي، خدای تعالی به یو لار درته ورکوي. قرآن کریم تاسو ته د دې ذکر په آل عمران کې کوي وَإِن